خپله لهجه هم آرام سره وساتم، خو واجب دی چې ما هم دلته استادان پراته دي چې کومو د استادانو وجه نه زه دلته راغلی یو حقیقت در سره شیر کوم. معاشره نن دې ځای ته راغلي دي چې بچی د پلار عزت نه کوي. معاشره نن دې ځای ته راغلي دي چې ځوان د مشر عزت نه کوي. خو که حقیقت وکړو معاشره نن هم د استاد عزت کوي. هغه کس که هغه پلار ته نه پڅېږي هغه استاد ته پڅېږي. هغه کس که حجرې کې پلار ته بلخ نه سموي خو استاد ته هسې کوي. هغه کس که ګوډې کې ځای نه وي پلار ته ځای نه پرېږدی خو چې استاد راشي استاد ته مخکې سیټ پرېږدي او هغه په خپله ډیګي ته ځي. او زه هم استاد تنده یم. استاده ته مقام مه بایله، ته اعتماد مه بایله. کوم قوم استادان چې خپل مقام وبایلي هغه بیا قوم ته انجینر نشي ورکولی. کوم قوم چې د استاد وقار وبایلي هغه معاشرې ته بیا ښه ځوان نشي ورکولی. کوم استاد چې مقام وبایلي هغه علاقې ته ډاکټر نشي ورکولی. او چې کله استادان دې رقم ته مقام بایلي بیا هغه نسلونه نه جوړېږي. او چې کله نسلونه بربادي سره مخامخ کېږي بیا علاقه ترقي نه موندي. لکه زه خپل علاقې ته نن ورشم امید لرم ته اوس به په پوه شوي یو، خو زه ټولو استادانو ته دا یو ریکویسټ کوم. زما علاقې کې هم دوه رقمه سکولونه دي، یو پرایویټ دی یو سرکاري دی. خو که یې دواړو موازنه وکړو رزلټ یې هم اپوزیټ راوځي. خو بیا هم زه د هغو نه بیا امید لرم چې دو د پرایویټ سکول کوم ښه شی هغه د خپل کړي. پرایویټ سکول کې کوم ښه اقدام یې هغه د خپل کړي، ما سرکاري سکول ته راوړي. زه بله ورځ هم وچه دره یو چمکني وه علاقه دی ځان ته لاړم. ما 500 ماشومان په تاړو کې موندلي دي. ما 500 ماشومان بغیر د کمرې لیدلي دي. ما 500 ماشومان بغیر د برانډۍ، بغیر د کوڅې، بغیر د چپله په تاړو کې نو په سبق کې هغه سکول پرایویټ وي. هغه سرطان کې مو سکول ولیدلو، ښایسته سکول و، برانډه یې لرله، کمره یې لرله، کرسي یې لرله، ټوټ یې لرلو، د ساړه نه د غرمه نه د بچ کېدنې هر یو سهولت یې لرلو، خو سټوډنټ یې نه لرلو. زما د خبرې مطلب دا دی استاد مقام مو ته د والد صاحب برابر دی. استاد مقام مو ته د هر یو معزز، د هر یو افسر، د هر یو مشر نه اوچت دی. زه یم چې دا مقام استادان هم برقرار وساتي. که کومې غلطي وي هغه مو هم مني. خو ګیلهمن هم ته اوس نه یو، ګیلهمن د خپلو مشرو نه یو او ګیلهمن په خپله هم وي. او خدای دې وکړي چې روان وخت لپاره نو د خپل استاد هغه مقام په نظر سره